अस्सलाम वालेकुम ګران مینو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په ډیسټریکټ ډایری پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم کتونکو د دې نه وړاندې چې کوم د برخي ټاون چې کوم هغه اکټیویټیز او کوم پروګرام او هغه تاسو ته مونږ وړاندې کړو دا وخت چې کوم دی نو هم بیا چې کوم دلته د ملمانه راغلي دي دلته موجود دي مونږ به د دې سره تپوس پوښتنه کوو چې د برخي ټاون چې کوم اوس موجوده د اکټیویټیز روان دي یا چې کوم دي هغه خپل واده سرته ورسول ډیر زر په هغې اړه باندې د ملمانه سوي او دې سره سره چې کوم د برخي ټاون کم منیجمنټ ته کم چې ذمہوار تنان دی سره خبرې ترې کوو چې هغې په دې اړه باندې سوي مونږ سره اوسئ مینوالو کتونکو دا وخت مونږ سره په د برخي ټاون کې دلته زموږ چې کوم مشران دي هغې هم موجود دي او هغې مختلف ځایونه چې کوم دین راغلي دي د میلمه په حیثیت باندې دا وخت مونږ سره ایم پی ای فضل الهي صاحب هغې موجود دي د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چې دا کوم برخي ټاون دی او دې دونه په دې لږ ټایم کې چې کوم دی نو هغې خپل هغه وعدې سرته ورسېدلې په دې اړه باندې دي د هغې باره کې څه وایي الهي صاحب ډېره ډېره مننه تاسو چې موږ ته ټایم راکړو برخي ټاون کې اوس چې کوم لکه څلور میاشتې وړاندې دي کله د باقاعده د دې پرانسته شوی د اعلان کړو چې را موږ به په 9 میاشتو کې د خپل چې کوم د دې ډیولپمنټ کار دی دا به موږ کوو چونکې ډېر لږ ټایم کې هغې دا برابر کړ نن هم تاسو ګورئ تاسو چې کوم دی نو دلته بهر هر څه وکتل په خپل سویل غواړئ په دې نظر باندې تاسو څه احساسات دي او څه چې کوم دی نو ضروري ګڼل غواړئ زه خو یم چې الله دې وکړي چې هر هغه ډیولپر دی کاغه کاروباري شخصیت دی او کاغه دلته انویسټمنټ کوي په پاکستان کې او په سپیشلی زمونږ په دې زخمی پښتونخوا کې نو الله دې وکړي چې همدغه شانتې خپل وعدې پوره کوي داسې نه چې یو خبر وکړي او بیا پته نه لګي خو نن دوی چې کوم څلور میاشتې مخکې پرانسته کړې وه په هغې کې بیا دوی چې د عوامو سره کومې وعدې کړې وي هغې پوره کړي زما په خیال سره بحیثیت د یو مسلمان او یو پښتون دا ډېره غټه خبره ده او زما دپاره ډېر د خوشحالۍ ده چې نن پکې کم از کم زموږ دا بچي دي کشران دي او دې کې الله دونه ټیلنټ واچولو چې هغه د کام دپاره د ملک دپاره څه کوي او بهترین کوي بلکې نو زه خوشحاله یم په دې خبره باندې چې کم از کم دې خپلې وعدې پوره کوي نو الله دې وکړي چې ټول داسې پوره کړي موجوده وخت کې موږ وګورو صوبایي حکومت خاص کر هغې هم او بیا خاص کر دغه شان ټاونشپ جوړیږي په هغې کې چې کوم دی نو ړومبین هغې اعلاناتو کې هغې خبرې وکړي بیا هغه څیزونه نه پوره کوي تاسو څه ګڼئ چېرې ملی دا کوم ټاونشپ جوړیږي یا دا کم ټاونشپ دی یا نو دوی به چې کوم هغه وعدې دي سرته رسي او د حکومت لخوا چې کوم هغې هم د ټاونشپ دپاره د وګړو دپاره د خلکو دپاره هغې ښه چې کوم دی نو هغې مسلې یا چې کوم دی هغې اسانتیاګانې پیدا کړي څه ول غواړئ په دې اړه ګوره جي دلته موږ دا وایو چې یو فیر او کلیر پاکستاني د دې سره چې څومره ډپارټمنټ انوالو دي چې کم سړی ورته هډل جوړي کم سړی د دې په لاره کې څه مسله جوړي نو انشاءالله د حکومت د طرف نه زه دا ورته باور ورکوم چې هیڅ قسمه داسې انلیګلي دغه به د دې نه کېږي ډیمانډ او نه به چې د دې کار کويږي او انشاءالله چې دوی دومره ښه کار کوي زما د پښتونخوا دپاره نو انشاءالله موږ دوی سره یو او هر هغه کس چې کوم انویسټمنټ کوي او سپیشلی اورسیز پاکستان دپاره دی چې کوم د بلاک اعلان وکړو هغه زه ډېر مشکور یم ځکه چې زه په هر پروګرام کې تاسو ته معلومه ده چې اورسیز پاکستان ته سلام پیش کوم چې هغه د ملک دپاره په اخلاص او په ډېر په مینه باندې کار کوي لګیا دي په برخي ټاون باندې لکه خپل خلک چې دي نو هغه اعتماد هغې دا کولی شي ګورې جي د ټول نه غټه خبره د انسان کول او فعلي چې په هغې کې تضاد نه یو خبره کله وکړي او هغه پوره کړي د ټول نه غټ اعتماد دا دی لہذا دوی له پکار دی چې بیا پې اعتماد وکړي ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني درمن شیخ خوشحاله اوسئ دلته چې زموږ سره چې کوم دی نو زموږ مونږ چې ووایي سابقه ایکس چې کوم دی نو ایم پی ایس ملک تماشه به هغې موجود دي د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چېرې دوی په دې اړه باندې څه وایي یو جهان مننه چې مونږ ته د وخت راکولو کله چې پروګرام کېدو هغه ټایم کې تاسو هم موجود وې دې وعدې کړې وې سرته هغې چې کوم دی د خپل ټایم نه مخکې ورسولې اوس بیا په دوباره چې کوم دی نو مونږ بیا یو ځای شوي یو تاسو چې کوم دی دلته راغلي یې شریک یې څه ګڼئ څه ویل غواړئ جي په دې موقع مهرباني جي خبره جي دا ده یو خو دوی واقع ده چې کومې وعدې کړې وې په دې مونږ خوشحاله یو چې دوی کومې وعدې کړې وې پوره یې کړې بل په دې کې جي هغه فیسیلیټیز هغه سہولیات دي چې په دې کې ما وکته مختلف د روډ د زاویې ته وګورئ چې څومره پلن روډونه او دغه رنګ د کوڅې وګورئ سټریټ چې ورته وایي په هغې کې تقریبا 30 نه 50 پورې هغه کوڅې نو د دې یو ډېر خاص هر دی په معاشره کې مونږ ته دې وخت کې دا ضرورت دی او موجوده د زموږ ټوله پسمانده صوبه ده دې کې د بحریا ټاون زموږ چې کوم پلانینګ دی په دې کې سکولونه په دې کې روډونه په دې کې ګراوند او جماعتونه او داسې نور د ضرورتو مطابق هر فیسیلیټیز موجود دي
نو دا توقع دوی نه لرو چې انشاءالله دا به نور هم ډیولپ کیږي او په دې کې ما وکړه دوی سره سره په د پېښور کوم ویلیز چې ده هغه مطابق بیا دلته دوی چې کوم فارم هاوسي سوچ دی دا ډېر ښه سوچ دی په دې کې هغه مطابق چې کوم زمونږ د خلکو کوم ریکوایرمنټ دي کوم ضروریات دي هغه ټول پکې شته او دغه دعا ده زموږ چې دوی له الله پاک په دې کې کامیابي ورکړي. ملک صاحب دا راته وویل چې اکثر داسې کېږي چې کله تیزۍ سره خو دا کارونه روان وروستو بیا چې کوم دی نو په هغې کې څه نه څه بریک راځي. څه ګڼئ چې آیا دا چې کوم مطلب دا د دې کومه ویناګانې دي یا تاسو وینئ ګورئ دا به هم انشاءالله دغه شان مسلسل وي ټیک وي؟ اصل کې چې داسې ده چې په دې کې خو رکاوټ اول زما په خیال راتلی ځکه نشي چې دوی سره د ګورنمنټ یا زمونږ داسې د سینیر د سوچ مطابق مشران موجود دي او هغې رکاوټ د رولز نه خبر خلک دي او دوی ته به انشاءالله داسې رکاوټ نه وي او که وینو زما په خیال د دې دپاره عدالتونه هم شته خو په دې د دې مخنیوی کول دا د دې قوم ته نقصان رسول دي. زما عزتمندو دې وخت کې د وخت سره دا د پېښور سره خوا کې په چارسده کې د نوښار کې دا ټولو ته دوی ته یو سهولت دی او ما خو تاسو ته وختي مې چېرې دا د یو وړوکی اسلام آباد دی چې دا سهولت د ځان نه څوک لرې نه کړي او دا ډیولپ کی او انشاءالله زما په خیال چې کال پوره کیږي نو دا سہولتونه او دا مزے به مونږ په دې بخری اټاون کې. الحمدللہ جی ابھی ہم جس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں جیسے کہ بختیار بھائی نے بتایا کہ 2 جولائی کو ہم نے پہلا ایک ایونٹ کیا تھا یہاں پہ جس کو ہم نے سافٹ لانچ کا نام دیا تھا اور اس وقت ہم نے پرومسز کیے تھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور آپ کو اسی طرح کی ایک اینیمیشن دکھائی تھی. اب اسی اینیمیشن کے مطابق تکمیل کے مراحل سے ہم مرحلہ برابر گزر رہے ہیں اور الحمدللہ جو ڈیولپمنٹ کام ہے ہمارا بہت سپیڈ سے شروع ہے. میں تھوڑا سا اسپیسیفک رہوں گا, شارٹ کروں گا بات اپنی. کافی زیادہ چیزیں پریزنٹیشن میں آپ کو کلیئر ہیں. مزید اگر کوئی کویشچن ایسا ہو جو مجھ سے رہ جائے تو وہ ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں. جو شروع سے ہی ہم نے اپنی پلاننگ رکھی ہے اس پلاننگ کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے کہ بنیادی سہولتیں جتنی ہیں جو کہ ایک اچھے سٹینڈرڈ کی بنیادی سہولتیں ہیں وہ اس ٹاؤن کے اندر ہم مہیا کریں, جس میں اگر میں کہوں سیوریج, بجلی, فلاں ڈھمکاں, یہ چیزیں ہر ایک ٹاؤن کا حصہ ہوتی ہیں. جو نہیں, جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹریفک اسٹڈی نہیں ہوتی بیسیکلی, جتنا روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کی پلاننگ کرتے ہوئے ہمارے ملک میں بہت بڑا فقدان ہے ٹریفک انجینئرنگ کا, کہ جی آپ نے فیوچر کی نیڈس کو نہیں دیکھنا, آپ شروع میں پلان کر لیتے ہیں اور بعد میں جب آپ کا کیپیسٹی ایون 70% پہ بھی پہنچتی ہے, جب آباد ہوتے ہیں پلاٹ تو اس کے بعد آپ کو ٹریفک کے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے جو پہلا اور امپورٹنٹ چیز ہے اس کا ہم نے اس میں خیال رکھا ہے. دوسری چیز ہمارے ٹاؤن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے گرینری, انوائرمنٹ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں اکثر آپ دیکھیں کہ آپ کو کلومیٹرز کے اندر کہیں آپ کو ایک درخت, ایک پودا بھی نظر نہیں آتا, جو کہ ہم لوگ انوائرمنٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنے جو ٹیمپریچرز ہیں ان کے رائز جو ہیں یہ ایک بڑا ریزن ہے اس کا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ٹاؤن کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کو گرین رکھنے کی کوشش کریں. گرین ایریاز ہم نے ہر ایک اسٹریٹ میں پرووائڈ کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف اسپیسیز کے جو پلانٹس وغیرہ ہیں وہ اس کی بھی پلانٹیشن ہم نے ساتھ ساتھ شروع کر دی ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے. کتونکو دا وخت موږ سره په دې پنډال کې په دې موقع باندې چې کوم دی نو زموږ یو ښه منونکي او لوی چې کوم دی نو سندرغاړې همایون خان هغې هم موجود دي. د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چېرې دا کوم برخې ټاونشپ چې دی د هغې په اړه باندې دا چې کوم پروګرام روان دی د هغې چې کوم د خپلې هلې ځلې دي هغې څه وایي. یو جهان مننه جي موږ ته د وخت راکولو او دویمه چې دا چې کوم برخې ټاون و هغې کوم په هغه ټایم کې چې کله و تاسو هم موجود وې اعلان یې کړی و چېرې 9 میاشتې په هغې کې دننه هغې په کم ټایم کې چې کوم دی خپله واده سرته ورسوله. څه ول غواړي جي په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عارف خان ستا د خیبر ټلویزیون د کتونکو د مینوالو ډېره مننه. زه د عارف خان او د هغوی د ټیم یو ستاینه کول غواړم په دې موقع سره چې 9 میاشتو نه په کم وخت کې خپله واده هم پوره کړه او دویمه دا ده چې کم معیار دوی ورکول غواړي د ژوند د چارسدې د خلکو له نو هغې دپاره خلک د پېښور نه هم راغلي دي, د مردان نه هم راغلي دي, د اسلام آباد نه هم راغلي دي. انویسټران غواړي چې داسې ښایسته ټاونشپ کې زر تر زره انویسټمنټ وکړي خو دوی چې دی په ډېر کم وخت کې خپل پلاټونه تقریبا ټول خرڅ کړي. لږ شانتې پاتې دي
که څوک بهر وطن کې دا میسج ګوري که پاکستان کې ګوري د دې موقع نه فایده اوچته کوي او دا ترې زر تر زره واخلي. ښایسته ټاونشپ، ښایسته معیار او په دې کې ستاسو د میډیم ډېر کردار دی چې په خیبر ټلویزیون سره چې کم پروموشن په میډل ایسټ کې وشو، په دې ځایونو کې وشو، نو دا پکې هم یو ډېر غټ کردار لري. دا د دوی دا واده پوره کول د دوی دپاره د بزنس یو معیار هم دی او بل اعتماد یې جوړ کړو د خیره سره. نو څو پورې زموږ کار دی زموږ خو داسې ده لکه خپل کور په شانتې کار، خو د هغې نه علاوه چې څومره خلک په دې کې انویسټرز دي او ډېر ښه یقین لري چې دا د ټول نه ښایسته ټاونشپ دی د خیره. ډیره مهرباني، تھینک یو سر، تھینک یو. کتونکو دا وخت موږ سره چې کوم د برخیا ټاون شپ چې کوم سی او دی عارف صاحب زما په نوم باندې شریک دي، هغه هم موجود دي. د هغې نه د پوس پوښتنه کوو چې هغې سره خبرې اترې وکړو. مننه جی د ټایم راکولو راله. ما ته یاد دي جی تقریبا 3-4 میاشتې وړاندې دلته پروګرام شو پرانسته چې کله کېده، په هغې کې خبرې شوې، اعلانات شوي وه. اوس بیا موږ یو شوي وه سیول غواړو جی په دې موقع باندې. السلام علیکم. ستاسو ډیره شکریا چې تاسو راغلي دلته کې موږ له کوریج راکوئ. څنګه چې تاسو وویل چې دې نه مخکې 4-5 میاشتې پهله پرانسته شوې وه او موږ هغې کې خلکو له ټایم ورکړی چې انشاءالله موږ په دې کې 9 میاشتو کې دا ډیولپمنټ کوو. نو د هغې نه 5 میاشتې بعد تاسو وکړه چې موږ دوباره یو ایونټ وکړو. خلکو ته هم دا وښویل چې موږ کومې وعدې کړې وې الحمدلله هغه وعدې موږ سرته رسوو او موږ سرته ورسولې. او د خلکو د انټرست زه ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې خلکو په دې کې ډېر انټرست شو کو، په موږ باندې اعتماد وکړو. نو خلک خو په پی سی کې یا په نور داسې غټ غټ هوټلو کې پروګرامونه کوي. زما سوچ دا دی چې زه په کومه خوره باندې ایونټ زه چې کومه خوره خرڅوم په هغه خوره باندې ایونټ وکړم چې خلک راشي او خلک وګوري چې دا حقیقت دی او که حقیقت نه دی. څنګه جی تقریبا په دې باندې کار چې کوم دی تیزی سره روان دی، 100% پاتې دی او دې سره سره کوم دی نو تاسو څه کړئ چې انشاءالله هغه به هم ډېر زر چې کوم دی د خپل واده سرته ورسوي؟ دغه چې تقریبا تاسو په خپل ګورئ چې تقریبا 80% کار په دې کې سټریټ 9 پورې شوی دی، سټریټ 10 پورې، او دغه سلور سټریټس نور پاتې دي چې هغې کې کار لږ پاتې دی. نو 9-10 میاشتو کې به دې کې انشاءالله کار کمپلیټ شي د خیره سره. په دې موقع باندې هغه ټایم کې موږ ته یاد شي چې تاسو اعلانات کړي وو، په دې موقع تاسو څه اعلانات ورکوئ، خصوصي پیکیج خو چې ملې د کم زموږ چې کم کتونکي دي یا چې کم کسټمر دي یا چې کم دي هغې دا خواهش لري چېرې موږ لړ شو هغې دپاره چې کم دی دلته موږ پلاټ واړو، په دې موقع باندې څه اهم اعلانات څه کوئ دي؟ اعلانات خو چې ما څه ډېر لږ ډېر په سټیج باندې وکړو، خو بهرحال موږ سره لږ پلاټس پاتې دي. هغې کې زه خلکو ته دا وایم چې تاسو راشئ او دا کوم پلاټس چې موږ سره پاتې دي دا تاسو پرچیز کړئ. په دې کې مونږ چې کومو خلکو پرچیز کړي دي د هغې دپاره هم اعلانات وکړو. هغې دپاره مونږ چې څوک کورونه جوړوي هغې ته مونږ پیکیجز ورکړو چې تاسو ته مونږ په 5 مرلو دپاره 50 بوره سیمنټ درکو، پوزیشن چارجز به تاسو نه ناخلو او نقشه به تاسو ته فری درکو. د هغې نه علاوه ډیمانډ دونه زیات دی چې اورسیز خلک مونږ سره په لاین دي، مونږ ته کالونه کوي. نو د هغې دپاره مونږ نوی بلاک شروع کړو، اورسیز بلاک، انشاءالله عنقریب به د هغې مونږ افتتاح کوو. نو زه خلکو ته دا ویل غواړم چې تاسو راشئ د دې نه فایده والئ. چې کوم اورسیز بلاک مونږ سره شروع کېږي د هغې پرایز اوس کم دي، چې څنګه د دې پرایز کم و په انیشل سټیج کې، اوس د دې پرایز 350 ته ورسېده. نو داسې د هغې پرایز هم مونږ کم به ږدو او هغه هم بیا ورو خېږي. نو بیا هسې نه چې تاسو په هغې باندې خفه یئ چې مونږ ولې نه دي اخیستي. نو تاسو ته دا ویل غواړم چې راشئ او مونږ سره دلته په دې کې برخه واخلئ. اوس که څوک راځي او هغې خپل ملی سوالي پلاټ، نو تاسو څونه ملی قیمت ورکوئ؟ د 5 مرلو، د 10 مرلو، د یو کنال؟ اوس که څوک مونږ سره پلاټ اخلي نو هغې ته به مونږ په اولډ ریټ باندې ورکوو. 290 زمونږ فی مرله پرایز دی. هغې نه بعد که څوک راځي نو بیا زمونږ پرایز 350 دی. دې ټایم کې که څوک کور جوړول غواړي د هغې دپاره د پوزیشن یا نور څه؟ که څوک کور جوړول غواړي نو هغه ته به مونږ پوزیشن فیس چې کوم دی هغه 25,000 روپۍ دی، هغه به هغه ته فری وي. او هغه دپاره لنټر دپاره 50 بورې مونږ 5 مرلو دپاره هم خپل طرف نه فری ورکوو. نقشه به هم د هغې دپاره زمونږ د طرفه فری. اخیری کې څه چې کوم دی نو میسج ورکول غواړئ جی؟ زه میسج دا ورکول غواړم چې دا پروجیکټ یوازې زما نه دی، ما سره دا د انویسټر چې څونه دی دا د هغې هم دی. دا ما صرف ځان دپاره نه دی سټارټ کړی. زه ټولو ملګرو ته وایم چې کوم سرکاري جابس پسې کوشش کوي چې موږ ته جابس ملو شي، موږ ته یو ځای کار ملو شي، بل ځای کار ملو شي، نو د هغې نه بهتر دا ده چې دا یو ښه اپرچونټي ده، راشي موږ سره خپل په دې کې برخه والي او موږ سره په دې کې بزنس وکړي.
زمونږ تاسو سره او مونږ به تاسو سره د دې علاقې د دې ټاون په ډیولپمنټ کې چې څه مورل سپورټ دی ابه زمونږ تاسو سره نور چې کوم ځای کې تاسو ته داسې ښکاري چې په یو ځای کې زمونږ د لاسه تاسو ته ښېګړه رسي انشاءالله مونږ به 100% تاسو سره خپل سپورټ چې دی نو دا به مونږ تاسو سره ساتو د چارسدې په خاطر د دې علاقې په خاطر د دې حلقې په خاطر او دلته به ناست یقینا د چارسدې خلک هم وي پکار دی چې مونږ په دې پوه شو داسې پروجیکټ یو ځای ته راوستل دا چې دی نو دا ترقي ده نو په ځای د دې چې مونږ دوی ته مسلې جوړې کړو مونږ د قسمه قسم رکاوټونه جوړ کړو پکار دی چې دا پروجیکټ دلته څوک راوړي چې مونږ د دوی ملاتړ شو مونږ د دوی ملګرتیا وکړو او مونږ د دې خپل علاقې او د دې خپلو خلکو لپاره د دې خلکو سره پوره ملګرتیا وکړو نو زه د دې غون محفل په مخ کې تاسو ته دا تسلي درکوم چې انشاءالله تعالی زما پوره سپورټ به تاسو سره وي کو هغه د اډمنسټریشن په لحاظ وي کو هغه د علاقې حساب کتاب وي چې څه وي انشاءالله زموږ پوره سپورټ به تاسو سره وي زما دا خواهش دی چې په دې 400 کې د برخیا په شانتي خیسته او ټاونشپ زر تر زر کمپلیټ شي د دې ټول پلاټونه خرج شي او دا ډیولپ شي چې موږ خلکو ته وخایو ماشومان ته وخایو چې دا هغه خاور و چې موږ راسته خواستو چې دې کې ځمکه واخلي او نن هغه د اغستونو وتی دي د دې نه علاوه دیو پر زی برادرز باندې په ټول مرګرو باندې زاهد بھائی دا ټول کسان شپه ورځ مهنت کړي دي او د سبا د پاره پکې وبل د دې نه غټ سوچ هم خو دې خو به دا غي نه پس ان شاء الله چې کله دا غي وخت راشي هغه لانچینګ وکړو زه یو جهان مننه کوم د بختیار خټک صاحب چې په هر پلیټ فارم ودرېږي ما زما کار ستایي زموږ ملګري ستایي زموږ ټول پښتانه ستایي نو دا زموږ د پښتنو ستوریم دی مرګریم دی ورورم دی او د برخیا زموږ یو داسې زلاند مخ دی چې زما په د وګیرا ژوندۍ شي د خیره سره او نن ورځ د دې موقع نه فائدو چته کوي سبب بیا د ریټونو خيږي بیا به دا پرایسز هغه شانتنی څنګه چې پرونو نو خو دې کې چې نن واخلې د خیره سره پرچیز کوي خپل انویسټمنټ سرمایه محفوظ کوي د سبا د پاره ستاسو کوم سوچ لري هغه په دې برخه کې خپل خوب پوره इसके लिए इस ज़रा आप अपनी जो आपने प्लानिंग की है उस हवाले से और जो मज़ीद करेंगे उस हवाले से आप बताएं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमने वादा किया था सबसे पहले तो जो हमने प्रॉमिस किया था कि 9 महीनों में हम इंशाल्लाह डिलीवरी देंगे पहली, तो वो हमने 4 महीनों के अंदर जैसे तकमील की है। इसी तरह हम कोशिश में लगे हैं कि जो आगे आने वाले जो चंद स्ट्रीट्स हैं जिनकी डिलीवरी हमने देनी है वो भी इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों के अंदर हम दे देंगे। और उसके बाद हमारा जो पहला सेक्टर है अजीमी सेक्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि जो सिर्फ अगर कुछ बचेगा तो वो रोड जो ब्लैक टॉप बचेगा वो ब्लैक टॉप जो है वो हम चाह रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद डालें ताकि डैमेजेस वगैरह ना हो। जो ही हमारे घर बनने शुरू होंगे यहाँ पे तो हम उसका ब्लैक टॉप वगैरह डालेंगे। इसके अलावा जो नया जो आ रहा है हमारी जो नया प्रोजेक्ट जो नया सेक्टर है वो बेसिकली है ओवरसीज सेक्टर। जब हम इसका काम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ओवरसीज सेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा प्लान इस तरीके से है। जो 80% कंप्लीट है तो इसमें हमारे पास बचता है ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप के अलावा स्ट्रीट लाइट्स बचती हैं और स्ट्रीट लाइट्स के अलावा जो ग्रीनरी है बेसिकली और कुछ स्ट्रीट साइनेज, ये 4 चीज़ें जो मेजर जो बचती हैं। बाकी हमारा सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, प्लांटेशन जितनी है, कर्ब स्टोन, वॉकवेज, इवन पार्क पे काम, इवन गेट, ये बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं।
और जो मैंने आपको 50% कहा तो वहाँ पे हमारा अर्थवर्क 100% कंप्लीट है। जितने रोड हैं सब के सब बेस रेडी हैं और उसके लिए हमारे पास सीवरेज के तमाम पाइप, कर्ब स्टोन, इंटरलॉक्स वगैरह जो जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारे हमारे पास साइट पे अवेलेबल हैं। तो जो कि आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि जो कस्टमर है, जो आप लोगों की सेल हुई है, कुछ बाकी है, उनको और कुछ मज़ीद आप लोग उसमें मतलब है कि अभी इस वक्त के तकाज़ों से प्लानिंग कर रहे हैं, उनको सहूलियात देंगे अभी? जी इंशाल्लाह सब जो जितना जो जो हमारे मेंबर्स हैं बेसिकली यहाँ पे हमने उनके लिए चंद फैसिलिटीज़ रखी हैं, जैसे कि अभी अनाउंस भी किया गया आरिफ साहब ने कि एक तो पोजीशन सबको फ्री मिलेगा, डिज़ाइन सबको फ्री मिलेगा, अलावा अजीम वो कुछ सीमेंट भी सप्लाई होगा उनको जो अपनी वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज में अगर आ जाएँ तो स्कूल, मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है जो कि DPC लेवल तक पहुंचने वाली है। मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब ये जो सर्विसेज हैं ये सारी की सारी इंशाल्लाह जो पहला स्टेज है हम उसमें इंशाल्लाह कंप्लीट करके और अपने कस्टमर्स के लिए इसको पेश करेंगे।